دا څوک دا جج دی څه مردار غوندې دی د ختم نبوت هغه قانون کې څه چیړ چاړ جوړ کړی دی دا سپیره خو چې کم په دې ملک راځي خدای چې څه وباره باندې راغلی دی هر سړی په دین غوټه په خدای قنو زه خو حیران یم که نه چې دا څه مصیبت دی چې سترګې غړو ګیس ګران چې سترګې غړو بجلی ګران زه حیران په دې چې دا غریب له بس ډوډۍ خدای ورکوي ژوند خدای ورکوي اوس بجلی کم ځای ته ورسېدل هره میاشت کې یونټ 300 روپۍ ګران هره میاشت کې یونټ او د کم بجلی ښه ګیس چې دی نو ورشه پخوا به لږ ګیس او اوس ورشه کم به 13 ځل ما په دې 13 میاشت کې 4,000 روپۍ د ګیس بل راغلی د جمع د کم دی نه هره میاشت اوس وایي بیا ګران شو د خدای مو بیخ سره د دغه ګیس او د دغه بجلو سره وباسه بیخه موزه دا څه کوی په دا پیسو باندې خو هر یو چې راځي بس خپله پیسه د ملک وباسي او غریب یې تباه او برباد کړ اوس دا جج دی که دا خدای پاک مردار کی ظالم هلکه ته اوس د رسول الله مبارک په ناموس حملې کې خوار شي ته د پیغمبر په ناموس باندې حمله کې د پیغمبر په پټکي باندې حمله کې خدای به دې ذلیله کې خدای به دې تباه کې خوار شي دا زمونږ ملک دا خو دې له نو جوړ چې دا څه په دې ملک کې کېږي زما د په خدای قسم کې دا ملک دې له جوړ دې ملک له خو د پښتنو د علماو د خلکو قربانۍ ورکړي دي چې د انګریز نه به خلاص شو نو انګریز نه هم خلاص شو په موږ هغه انګریز خو لا خو موږ به خپل قانون کې به زمونږ ګوتې نه والي دي خو زمونږ په قانون کې لګیا دي ګوتې وي ته څنګه مسلمان یې ته څنګه خدای باندې ته څنګه منځ کې ته څنګه محمد رسول الله وې ته څنګه درود شریف وې نو دا دوی لیکلي چې په عمرزو ختم نبوت چوک کې لمانځه نه پس مظاهره ده بالکل پکار دي چې دا د ښه مضبوطې مظاهرې خو په مظاهرې ښه دي زموږ یو جذبه ده الله ورپې خوشحاله شي د مسلمان یو قوت دی پته به ولګي چې د پیغمبر پټکي سره هم د خلکو مینه شته او د هغه ناموس سره ښه خبره ده خو چې تر څو هغه خلک چې په دې زړه کې د خدای یره ني او زموږ مشران ني راغلي دا کار نه کوي ټول د امریکې او د برطانیې غلامان او ټټوان دي خو چې هغوی ورته څه وایي هغه کوي ورشئ په فلسطین کې زما د قسمي هغه چې کوم د مسلمانانو علاقه وه غزه تباه او بربادې کړه ماشومان دي بمونه پرې غورځېږي جوماتونه یې ختم کړل پرون ما ته چا ووایي چې ما په خیال څه لږه غونډه علاقه پاتې را باقي ټوله ریز مریز کړه په زرګونو مسلمانان ښځې بچي مړه شو د چا لاس نشته د چا خپه نشته دارو نشته هسپتالونه تباه دي دا حل دی همدغه یهودیان چې دي زموږ مسلمانان ورسره خاندي را خاندي ډانسونه ورسره کوي یو ځای ورسره تعلقات ساتي یهود وي زموږ پلار دی هلکه ستا پلار نه دی پیغمبر دشمن دی څوک به وایي یهودیان داسې څوک یې صفتونه کوي ورشه مسلمانان یې تباه او برباد کړه ښځې تباه کړه دغه د مسلمانانو ماشومان بچي چې مور او پلار یې نشته هغه ماشومان تړتقې وایي کورونه یې روان شو وینې ته بیږي د قیامت پر ورځ به د دې حکمرانو ګریوان او دغه بچو لاسونه په مسلمان په خپل عیش و عشرت کې مبتلا پروت دی د خدای نه یره د مسلمان نشته دا خو رسول الله مبارک ویلي چې تاسو کله دین نه لرې شئ او ما ته شا کې نو تاسو کې به هم دقسې خلک پیدا کېږي چې در باندې به بیا د بره نه او د لاندې نه به در باندې ګولۍ وری دعا وکړئ الله زموږ په حال رحم وکړي خدایا زموږ په حال رحم وکړي د فلسطین مسلمانانو ته دعا وکړئ الله ته مدد وکړي یا الله ته په خپل فضل مدد وکړي موږ په اسم نشو کولی زموږ حکمرانان چې څومره دي د ملکونو او خو بې خونده دي بې غیرته دي پیسرټک دي ظالمان د امریکې او د برطانیې او د امریکې او د یهودیانو غلامان دي خدایه ته په خپله د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي الله ته زموږ مدد وکړي یا اله العالمین چې څوک هم د رسول الله مبارک پټکي پورې خندا کوي د حضور پاک ناموس پورې خندا کوي خدای ته ذلیل او خوار کوي